یو بل اهم مسله د عزتمندو د حج متعلق، بعضی کسانی مالداری درمیانه قسم مالداری خپل حج کولی شي، خو د ښځې پیسې ورسره نه وي، د پلار او د مور د حج پیسې ورسره نه وي، او بل طرف ته مور او پلار خفه کېږي، وایي ګوره او خلک معاشره کې هم زمونږ خلک ورته وایي په پلار یې حج نه دی کړی او په خپله نیغ نیغ کېږي او حج له لاړې، دا د عمر دی د حج. نو ای چې سړي مور او پلار ژوندي وي نو دا حج له تلی شي که نه؟ یا مثلا په ښځې باندې حج کول ضروري دي که نه؟ نو دا یاد لرئ عزتمندو، حج په مالداره سړي باندې دی، او حج داسې کار دی چې هغه مال سره تعلق لري، چې چا سره مالی په هغه حج د یو د وجې نه په بل باندې نه فرض کېږي. لکه مونځ فرض دی، چې زه مونځ وکړم نو زما ځان له مونځ دی، د مور د طرف نه نشم. نو دا یاد لرئ عزتمندو، د فرض هر چا باندې ځان ځان لوي. نو چې کوم انسان باندې حج فرض شي نو بهتره خدا ده چې مور او پلار یې ژوندي وي او دل الله روپۍ ورکړي چې مور او پلار هم ځان سره بوسي، ځکه د دې نه لویه ښېګړه نشته چې سړی مور او پلار بوځي. او زمونږ پښتنو کې زمونږ د میندو او د پلارانو دا خواهش وي چې زه حج وکړم، دا د دوی د ژوند د ټولو نه لوی خواهش. نو تعالی پکار دا دی چې مور او پلار باندې حج وکړي، خو که بالفرض پیسې د سره ډېرې نه وي، صرف د یو حج پیسې وي، نو په دې کې مور او پلار له خفه کېدل نه دي پکار. مور او پلار لم دا پکار دي که زما د زوی حج ونه کړي نو دا به د قیامت پر ورځ جهنم ته ځي. نو لہذا دا مور او پلار دی بچي ته وایي چې زه بچیه اوس فلحال تا سره دومره پیسې نشته، ته صرف دا فرض حج وکړه چې راشي او خدای ته له پیسې درکړي، بیا به موږ بوځي. ښځې له خفه کېدل نه دي پکار، وایي ځان له به نه ځي او هغه غریب نورې پیسې ګټلی نه شي. نو ښځې له او مور او پلار له په دې خبره خفه کېدل نه دي پکار چې زوی الله مالداره پیدا کړی، پهله د هغه حج وکړي، بیا د وروسته مور او پلار هم بوځي. او که نه وس یې وي نو ښه خبره دا ده چې مور او پلار هم ځان سره بوځي، ځکه د ټول نه بهترینه پیسه هغه ده چې ستا په مور او پلار باندې ولګي او ستا په اهل و عیال باندې ولګي.